دا وخت چې نننۍ د لاکډاون صورتحال نه تاسو خبرو کم ریلیف چې میلاو شوی دی. دا وخت په بریکوټ بازار کې معمول مطابق خلک چې دی هغه د کورونو نه راوتي ځان له د کور د ضرورت د پوره کولو دپاره هشې خوردنو شلي. خو دا وخت زیاتره خلک موږ داسې ولیدل چې هغه ډېر زیات چې دي د هغوی کاروبارونه هم بند دي او د هغوی چې دی روزګار هم بند دی. نو که څه واخلي نو په څه واخلي د پیسو ډېر زیات لوی بحران دی او 1 نواله تر د 5-7 تاریخه پورې یا نن د 8 تاریخه پورې په دې باندې د کورونو د دکانونو کرایانې چې دي د هغې هم چې دی یو بوج پروت دی. دا وخت څه اطلاعات داسې راغلي دي چې څه د مارکیټونو مالکان او د کرایهدار چې کم دي هغوی خپلو کرایهدارو ته کرایانې چا 50% ماف کړي چا پوره ماف کړي سو چې دی هغه پوره اخیستو کوشش کوي. خو دا وختي کم عام طبقه چې دا د هغې سره سفیدپوش هم د یو لوی بحران سره مخامخ دي. په دې ټول صورتحال باندې به خبرې هم کوو. د سب ډویژن بریکوټ د بازار د صورتحال نه به هم تاسو خبرو. دا وخت ټریفک اهلکار چې دی هغه دلته چې کم غریب خلک دي په هغوی باندې سبزیانې او د روټین مطابق صدقه تقسیموي. چاله چې دغه څیز ورکوي د هغوی تصویر خو هم تاسو ته نشو ښوی هغه موږ بل هم ولیکو چې یاره تاسو داسې مه کوئ. خو د دغه ټریفک والا خوا نه ځو چې دا دوی په څه جذبه باندې کوي د هغوی نه صرف د هغه جذبې تپوس کوو. نو راځئ چې تاسو ته وښیو زموږ سره دلته کې د ټریفک اهلکار چې کوم موجود دي. کوشش زه خپل ملګري ته یم چې دا کسان را نه ولي. دا تاسو ګورئ چې د مختلف سبزیانې چې دي هغه په شاپرو کې بندېږي. دلته چې زموږ د سب ډویژن بریکوټ د ټریفک کم انچارج دی د هغه ملګري دي هغوی د خپل مدد آپ تحت چې دلته کم خلک دي په هغې کې زیات دوی دا کوشش کوي چې سفیدپوش ولم ویسو ولې چې غریبانان چې دي هغه خودار چا نه غوښتی شي خو دوی پکې دغه هم فوکس کړی. زنګ سره شکیل خان موجود دی. شکیل خان په څه جذبه باندې و دی کار ته ګوتې واچوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا موجوده حالات چې کوم روان دي کې چې زه وګورم د بازار ته د بازار کې ډېره مایوسي ده ډېر زیات غربت او ډېر زیات دغه دی. او بل دا چې زم د دې معاشرې نه یم د دې قوم نه یم نو که زه سره وردي مې اچېله خو د دې قوم سره د دې پښتنو سره خو تعلق ساتم که نه. ما په خپل دغه باندې دا دغه شروع کړو. د ملګرو راته ویل چې یاره بد داسې یو پروګرام شروع کوم. بلکل زه شروع کوم او ما ورته د باډي کېښود او دغه مې ورته کېښود مې یاره داسې دا پیکج دی زه ورکوم د سبزۍ دغه دی زما چې څومره د وس نه کېږي نو زه به د خپل وسه پورې مطابق او زه هغه شان لګیا یم داسې را سره د ملګري امداد کوي. دا درته هم زه دا کوم چې د ملګرو ته وختي مې یو خبره وشوله نو دا خبره زه کوم چې زما دا څومره چې مالداره خلک دی څومره چې مالداره خلک دی نو هغه مالدارو ته زه خواست کوم چې په خپل ګاونډ کې په خپله محله کې چې تاسو څوک غریب ورور دی هغه له دا څیز ورکوئ هغه له دا څیز ورکوئ جمعواري مه کوئ دغه مه کوئ هغه له دا څیز ورکوئ. زما خپل دا دغه ده چې زما تنخواه ده زما په نیمه تنخواه فرض که زما په 100,000 ګزاره کېږي نو زه به انشاءالله دا 100,000 دې غریبو ته وکاږم او دې له به یې ورکوم. شکیل خان که دا عمل تاسو چې څنګه ووایي دا ټول خلک وکړي نو زما په خیال څوک به غریب پاتې نه شي څوک چې دی هغه به د ولږې نه هغه نه هر څه نه ملي. بالکل دا زه د خلکو ته خواست کوم د عوامو ته خواست کوم کوم چې د چا چې وس کېږي د چا چې څه د خوراک څښاک او دغه کېږي زه وایم چې د دې خلکو سره امداد وکړئ ځکه چې دا وخت دی او الله ته توبه طیب شي الله نه استغفار ووایي الله نه معافیانې وغواړئ دا زموږ د عملونو نتیجه ده چې موږ ته دې ځای ته راورسېده او دا نن چې کم پوزیشن باندې موږ روان یو ځکه چې غټو ملکونو ورته بالکل سر ونی لاس په دغه باندې ورته کېناستل نو موږ غریب ملک نو زه د عوامو ته خواست کوم چې کم صاحب جایداده خلک دی کم مالدار چې د غریبو خلکو مدد مننه. دا ګورئ چې ټول ځوانان زمونږ که دا ملګری دی د شکیل خان چې څومره سټاف دی مولانا صاحب دی دا ټول ملګري تاسو ګورئ دوی لګیا دي نن صرف د دوی کار دا دی چې دوی دا شاپري دغه کوي. تاسو په دې یو شاپر کې د روټین مطابق څه سبزي اچولې ده؟ بس چې په دې کې خو الحمدلله هر څه پکې دي. په دې کې سبزي ده او مطلب دا چې آلوګان دي ټینډ ده آلو ده پیاز دي ټماټر دي نه مخکې غوښه تقسیم کړې ده. دا زموږ د وس خبره ده موږ خپل وس ته بس په خپل طبیعت لګیو بس دا دغه کوو خپله جیبه پیسې راغونډې کړي دي او دا دغه موږ کوو بس اپنی مدد آپ کې تیز او بس دا زموږ خپل دغه روان دی چا نه بس دغه نه خپلې پیسې راغستې دي انشاءالله کوشش به وداومي چې خپله تنخواه به دې غریبانو سره موږ نیمو. بالکل جی کم خلک چې دی موږ کوشش کوو چې الګ سیټ ته چې چا زنګ په سکرین باندې را نه شي ولې چې د دې عمل نه موږ بل هم منې کوو چاله څه ورکوئ هغه خلک په سکرین مه ښیئ صرف دا عمل په دې ښیئ چې نور خلک د دې نه عبرت والي دا وکړي. او زیات تر ما یو خبره نوټ کړه کم زموږ د دې عمل سره موږ تاسو بریکوټ بازار چې دی هغه تاسو ته ښیو د بریکوټ بازار صورتحال چې دی د هغې نه په تاسو بریکوټ بازار کې دا وخت څه صورتحال دی.
کوم ځای چې د ټریفیک هجوم جوړیږي د هغې د ختمولو کوشش کوي دا کم خلک چې ولاړ دي یا ګڼه جوړی د هغوی خلاف چې دی اپریشن پولیس یو پیره بیا راووتل چې یاره تاسو ګڼه مه جوړوئ یو ځای ودرېږئ مه دا بریکوټ پیر بابا لینک روډ دی د فروټو د سبزیانو دوکانونه کولاو دي هغه چې دی د معمول مطابق سبزیانې علي فروټس علي نور اشیا خوردنوش کې دا کم ګاډی تاسو ګورئ دا بانډجات چې کم دی هغې ته دا کوړه او سبزیانې چې دی هغه ځي دا خلک چې دی دا دکانداران چې دی دوی په معمول په دغه کې مصروفه دي دا تاسو ګورئ جي سبزیانې څوک وړه څوک نور څیزونه چې دي هغه اخلي دا مارکیټونه چې دي دا وخت د 1 بجې نه بعد به بیا بندېږي دا ګاډی چې دی کم بانډه په هغې کې د معمول مطابق چې دی سوداګانې کوي د بریکوټ سب ډویژن نه دا یو مختصر ریپورټ موږ تاسو په درانه خدمت کې نشر کوو په دې کې د ټریفک اهلکارو د طرفه چې کوم کار سټارټ شوی کاري خیر نو په ټول خلک چې دی حصه والي ما سهیل باچا له ملګري ریپورټر بخروان او کیمرامین حسین له راکړه اجازت د الله په امان Старики купи на штаны, старики купи на штаны.